یونس علیہ السلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ السلام چې هغه تینا غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې و دا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شوي چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداوي چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار وکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم او ولته به وخت تیروم کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده نو کشتای ون خطا چې ون خطا اوس نه مخکې ځي او نه رستو ځي مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس دی کشتای کې خو یو سره هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي
پاغه چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې په خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو. کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شوه. مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول. او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي. ما دا ستا خېټه د پاره قیدخانه جوړه کړې ده. دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راکړئ. سلويخت ورځې یونس علیہ الصلات والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید و. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا. چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته. سبحانك پاکی د تعالی را. انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې ده چې ما ستاسو یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علی السلام پیغمبر دی. صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې
تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولی؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې سلويخ ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم د انتظار خو څه کې ته باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړه چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تعالی بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستاسو د حکم انتظار مې نه کړي، معافي غواړم. نو سلويخ ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسه د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکې نه. یونس